الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد. د سحر او د مازیګر د موږ ډیر فضایل دی. یو فضیلت دا دی چې د دې د وجه نه الله سبحانه و تعالی خپل بنده جنت ته داخلي. نبی علی السلام فرمایي من صلی البردین دخل الجنه. کم سړی چې دا دوه یخ منځونه کوي الله به جنت ته داخلي. د بردین نه مراد د مازیګر او د سحر منځ دی. او کم سړی چې د سحر او د مازیګر منځ کوي الله عزوجل به چرته جهنم ورته ور داخل نکي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لن یلج النار هیڅ کله به داخل نشي ورته احد یو تن صلی قبل طلوع الشمس چې هغه مونځ کړي مخکې د نور راختلو نه او قبل غروبها او مخکې د نور د پریوتلو نه. دغه شانته الله سبحانه و تعالی د هغه انسان ذمہواری اخلي کم سړی چې د سحر منځ کې حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي من صلی الصبح کم سړی چې د سحر منځ کې فهو فی ذمه الله د الله په ذمه کې شو فلا یطلبنکم الله فی ذمته بشیء. تاسو ته الله تعالی را طلب نه کی په خپل ذمه کې دی اوسې. مقصد د حدیث دا دی چې کم سړی د سحر منځ کړي دغه ذمہواری الله غستلې ده نو ته بیا هغه ته ضرر مر رسو دغه کسته کې دی چې الله سبحانه و تعالی بیا طلب کې او د الله ذمه دې ماته کړي.